د لوط علیہ السلام قوم الله په څه هلاک په به هغه بس چل کو دا د لکانو د ښه ګناه وکول او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې سالکان بالکانو سره ملاویدل او دا خراب ګناه به یو بل سره کول او دا به داسې ښکار پټم نه کولا دا ښکار په مجلسونو کې به کول هیڅ حیا پکې نه عام مجلسونو کې به دا ګناه کول الله وسره چلو لوط علیہ السلام پیغمبر ولا خدای پاک راولېګا لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام رارو هغه ورته نصیحت صدو ملاقوا دا د اردن او د فلسطین او د شام دی علاقو سره نږدې ده لوط علیہ السلام او یو کلی نه دی مؤتفقات دا 1500 ګڼ کلی دي لوط علیہ السلام راغی هغه ته دعوت ور الله پاک الله یو قوم له صدا ورکړي چې لاول په خپل حجت تام قائم کی په حجت سبا دونه و چې الله مونږ ته خدای دین نو لګلې مونږ څه خبر وو لوط علیہ السلام ورغه هغه ته ډیر زیات نصیحت وکړ ای بچي دا ګناه ده دا ناروا ده حرام ده او دا لکانو ګناه هغه ګناه ده چې د ځنګل حیوانات هم دي ځان ساتي ساروی او حیوانات هم دا ګناه نه کوي او انسانان یې کوي د لوط علیہ السلام ورغه د خپل قوم د نصیحت وکړ او ایسا سر به مکاو ډیر زیات نصیحت یې وتاو کو او ایسا سر به نه کاو بلکې لوط علیہ السلام پر بیٹھو کوي ها پاک دامنو ځان پاک حساب وې ځان پاک دامن زموږ په خرکاله کان سره ملاویږي او کو جنې سره ملاویږي او کالک جنې سره ملاویږي تاسو به نه خري الله پاک فرشتي راولېګلې ډېر خوشته شي استاد لوط علیہ السلام په خشته او شکر چې ال دلال بس قوم خبر شو وی میلمانه راغلي دي او ډېر خشته دي ډېر خوبصورت دي او منډه راغلي نه چې لوط علیہ السلام د میلمانه د خپل شکل دی غمجنم شو چې د ما میلمانه خو ډېر خشته خپل شکل دي او د ما قوم کې خدا جراثیم پرتري را وایرس دا بیماری دا به جنجال باندې پیښ نشي همدغه څه هغه قوم یې راغی لوط علیہ السلام ته د خدای خاطر وکړي ما مشرمه میلمانه وی غلي کېنه دا ته پته نشته چې موږ سره راغلي هؤلاء بناتي الكل اے راستاد د قوم نو پیغمبر لونه دا د ډېر کومه مینه لکه تاسو ته بچي وایم دا ډېر بچي ډېر کومه مینه په دې قوم کې جایز نکاح بدل او کما چې څوک مخفي دا مکر هغه وته په قلار کې نه چې موږ سره راغلي و وکړو ډېر خپه شو علیہ السلام پیغمبر لو كان لي بكم قوه او اوي الى ركن شيء ارمان کا خپل طاقت مې وکنه یا قوم مې دې قوم نو په دې قوم ته تللی بل قوم ابراهيم عليه السلام یې تللی په دې قوم ته تللی قوم مې وینو په خپل قوم راوستو چې قوم راځي د مزه مل مزو عزت کی خپل طاقت مې وې نو ما به اوس د مل منو بل زما په کور کې دنه زما د مل مبا دونه خطرناک عزت کی ډېر غم جن شو ضاق بهم زرع تي ابي ډېر غم جن بس هغه وتوي الوتا چې غم جن نشي مونږ د الله استازیو مونږ تدوی پټیم نشرانی زده کېده او جبريل عليه السلام بل وزر لما معمولی غوندې داسې کلاس ورکو هغه الکان چې راغلی و دا د ګندا سوچ په فکر او دا الکان راغلی دی موږ دا ګناه ورسره کوو ټول خدای پستر ګوړاند کړ تپا دا سوچ پستر ګوړاند کړ او لوط عليه السلام ته ویوزا شابه دروزا قوم باندې موږ راغلی او عذاب راولو او سحر وختي پښمنی په پدوی عذاب راځي او پښمنی نږدې ده او تاب خدای بچي او ستا قوم مگر یو خبره ده شاته بنه ګوره کچا شاته او کته لګله وسدا ملي خدا باندې بچي تدم رسول الله السلام په قوم ته ټول ته ځای شي فنجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وزين ټول لا خدای منافقه لوط علیہ السلام سلام خدا قوم سره په زناکار نه بدعمل نه د یو پیغمبر خدا بدعمل او زناکار نه دي نشي خدا اطاعت به ورکول د نوح علیہ السلام خدام دغه سی ضرب الله مثلا امراه نوح وامراه لوط غیبا د نوح علیہ السلام متعلق قوم ته د ما خاون لیونی د پلان کې نو رسیدي څنګه اوتل نو الله سجل وسره او غون غلی لګنا لاول یو خو مضبوطه چغه په والا جبريل عليه السلام په خمس مده چغه والا او د چغه نه پس یې سجلو کا جعل عاليها سافلها الاولي او امطرنا عليهم حجاره من سجيل لكانوا باراني درې عذاب نشي د بجلی تند چغه الاولي قل او د پاسه په کانو بارانونو کړ او خدای به شاشه تکتل یو کالی په هغه لګیدل ام پکې مردار شو لوط عليه السلام خدای بچ کړ ټول اهل یاد خدای پاک بچ کړل قوم خدای تبارک د دنیا دا مون پراغه او الله وی چې مون په لعنت تابع کړي تر قیامت پورې د خدای په غضب اخته دي او قیامت ته قسم جهنم دي
د دنیا خواهش او ګناه یې خوښه کړه او بېحیایي خدای څونه تباه کړه. اوس هم هغې علاقې ته ډېډ سي وایي، ډېډ سی ورته وایي، بحیره مردار ورته وایي. د اردن خوا کې دا علاقه ده. اوس هم وزندار شي پکې نه ډوبېږي، خلک پکې دي سیل او سیاحت ته پکې لامبي. سمندر دریاب دی او خلک د پاسه پې پراته دي او ډوبول نه کوي، دغه پې د پاسه پې پراته دي او اوس هم پکې آبادۍ الوړې پرتې دي. بالکل د امریکې او د ټولو ملکونو درب یافتې. د عیسی علیه السلام نو تقریبا 2200 کاله مخکې دا وخت تېر شوی. اوس هم هغه اثار شته، د انګرېزانو دا ټولې تماشې دی. زمانونو بې حیایي چې ده که نه، دې باندې خدای ډېر سخت خفه کېږي.